بسم الله الرحمن الرحیم. باب لیلة القدر، دا باب دے پا بیان د شپې د قدر کی. ما ته لږ متوجه شي. یو لیلة القدر تا لیلة القدر ولی وی معنی څه ده؟ اول باس دا واورئ. نو د قدر علماء غړي معنی کړي دي. یوه معنی د قدر د تعظیم. لیلة القدر ته لیلة القدر ځکه وایي چې د تعظیم شپه ده که نه. الله پکې جل جلاله رحمتونه پکې راکوزیږي. جبریل علیه السلام سره د فرشتو راکوزیږي، راځي راله. قرآن پکې نازل شوی له لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته. لیلة القدر ده. دویمه وجه قدر معنی ده مقررتیا. نو لیلة القدر ته لیلة القدر ځکه وایي ځکه په دې کې ارزاق دا مقرریږي چې دې کال به څوک څومره رزق خوري. په دې کې فیصلې کېږي. وتکتب الاجال، نیټې پکې مقرریږي، لیکل کېږي. احکام التي تكون في تلك السنه، الله فرمایي فيها يفرق كل امر حکیم. څو وجې شولې؟ دوه. او نوری وجه علماء ذکر کړي. بهرحال د عظمت والا شپه ده. دویم بحث چې دی هغه د لیلة القدر تعین دی چې دا کله وي. نو په دې کې د علماء ګڼې رایې دي. حافظ ابن حجر رحمه الله تر 500 رایې ذکر کړي. اول اختلاف د علماء دا دی چې دا په ټول کال کې ده که نه رمضان کې ده. نو د بعضو رایې دا د ټول کال کې تاویږي را تاویږي. ځکه ابن العربي رحمه الله هم داسې لیکلي دي چې ما ربیع کې هم لیدلې ده، شعبان کې هم لیدلې ده. او به اکثر وایي چې نه رمضان کې ده. بیا رمضان والا کې اختلاف دی چې په کل رمضان کې ده که نه عشره اواخرو کې ده. زمونږ د امام صاحب رحمه الله مرای دا د رمضان کې غیر متعینه ده، نه مطلق رمضان کې. به اکثر رای دا ده چې باشر الاواخر اخري 10 ورځو کې ده. به اخري 10 ورځو کې متعینه ده کنه اوړي وروړي. په دې کې به اختلاف دی. د بعض رای دا ده کله به یو شپه کې، کله به بله کې، کله به بله کې. د اکثر رای دا ده چې متعینه ده. به چې متعینه ده نو کوم ورځ ده په دې کې اختلاف دی. نو بیا پکې د بعضو رایې د 21مې شپې ده، د 30مې هم ده، او د اکثرو رایې چې دا د 28مې ده. تاسو پوه شولئ؟ دا دوه بحثه شو. مقصد د تعین د 28مې دا نه دی چې صرف په دغه شپه به عبادت کوي، بلکې دا چې تعین په حدیثو کې سبانه ده راغلی. همدا وجه ده چې هر شپه عبادت وشي او کوشش وشي د دې د موندلو، عبادت به زیات وشي. درېیمه مسله اخفا ولې راغلی ده، همدا اوس یې تفصیلا ووایو. دا شپه الله ولې پټه کړې؟ حدیث کې راځي، وروسته په دې باب کې حدیث را روان دی. نبي علیه السلام تعین کولو خو د 2 صحابه ولانجه و ختم شو. خو به په دې کې حکمت ده، فایده ده. نو حکمت او فایده څه ده؟ اخفا ځکه راغلی ده چې څنګه چې وختي ما ویل حکمت پکې دا دی چې عبادت یو شپې ته راغونډ نشي. یو شپه هم خلک د دې تلاش وکړي عبادت پکې وکړي، بل هم وشي، بل هم وشي، بل نو عبادت به زیات وشي. او څوک حکمت پکې دا دی که د دې شپې تعین وشي شوی وي، یو سړي ته پته وي چې د دې شپه پلانکۍ شپه ده او به هم په هغې کې ګناه کولی، نو بیا خو چې کومه شپه کې نیک اعمال او ثواب زیاتی، نه بیا به د بدو اعمالو ګناه هم زیاتی. یو ښه ورته پته ده چې دا شپه د دې لیلة القدر شپې ده او بیا هم ګناه کوله. ګناه نه خو څوک بهرحال نه منع کېږي، ګناه خو کوي. او ورته پته به وایي چې دا دومره د عظمت والا شپه ده، بیا هم ګناه کولی، نو ګناه به انتهایي زیاتېدلی. او اوس کې یو سړی کوي پته خو ته نه لګي، نو ګناه به اوس په ګناه پاتې نه رسوي. بله وجه دا هم کېدلی شي چې خلکو به څه کولی، ټول عمر به ګناه کولی، صرف دغه شپه عبادت به راخاص کړی وي. دې وجې نه به کې اخفا راغله.
نزول ليلة القدر شپې تاسو دا خبره بس اورئ څلورم بس امام نووي رحمه الله وایي دا د دې امت خاصه ده یو پټول کال کې د ټولو نه مبارک شپه ده دوا او هغه رایدا ده چې تر قیامت به وي یو کال دوه پورې تر قیامت به وي درې دا دغه رای نه ده اتفاقي ده به دغه رای ده چې غیر معینه ده چې کوم شپه معنی ده خو بهرحال دې کې من اوله خبره دا وکړل چې د امت خاصه ده نو څلورم باز موږ دا شو چې د دې نزول څنګه شوی دی هغه دا مختلف روایت دي پکې مختلف څور پنځه شان نزول بیان شوی موطا کې امام مالک رحم الله نقل کړي امام بهقي نقل کړي نبی له صلوات و سلام د بنی اسرائیل د عبادت گزارو د ډیر عبادت د متاثر شو چې دومره زیات عبادتونه کول تعجب به وکړلو الله پاک پیدا صورت نازل کو د شپه ان انزلناه فی ليله القدر چې بده کې یو شپه عبادت بداتیا کال عبادت نه بهتره نور شای نزول نقل شوی لکه نبی علیہ السلام صحابه وته د بنی اسرائیل د عبادت گزار ذکر کولو ټول ورځ عبادت کولو ټول ورځ jihad کولو ټول شپه عبادت په وانی ولاړو نو تعجب هم صحابه وکړلو او تمنا یې وکړل دا عمرونه مزیتو وې دغه شان اتیا کاله کار کړو الله جبرئیل علیہ السلام نازل شو او صحابه ته تسلی ورکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړل هغه صحابه وته چې په دغه یو شپه ستاسو عبادت چې دغه د اتیا کالونه به زیات وي نه رسېږي او اتیا کالونه زیات معنا زر میشته هلته زر میشته راغلي کنه تنز فی څنګه دی خیر من 1000 شهر او 1000 شهر چې دی کنه د اتیا کالونه زیات جوړیږي دا تقریبا 4 میاشتې او 3 اتیا کاله جوړیږي نور شي نزولي مشتخه راځي ورله باب ليلة القدر الفصل الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر تحروا تلاش کوي دا عزم قصد کوي دا غیر طلب في الوتر من العشر الأواخر پس وخیرو شپو کې په د تاق شپو من رمضان د رمضان کمې خیرې لش پیری بده کې د تاق یو اشتمه د رشتمه بن اشتمه و اشتمه یو کم درشمه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام څخه صحابه خوبونه ولیدل ورو ليله القدر في المنام دي تو خدل شولا د قدر شپه په خوب کې في 7 الاواخر اخیره وو کې اخیری و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی یعنی هر کس نبی علیہ السلام ته خوب بیان کو د اخیره وو نبی علیہ السلام ویل ارا رؤیاکم زخیل کو مستاسو په خوبونو باندې قد تواتعت چټول متفق دي في 7 الاواخر غیروش پوکی لہذا فمن كان متحريها څوک چې بتاسو کې د دې تلاش کوونکی نو فليتحرها تلاش ته ورلو کې په 7 الاواخر اخیری وو کې درشتما تر یو کم درشمه پورې وان ابن عباس ګوره تاسو ته ویلي روایتو کې ګوره کله نه یادې اخیری لس یادې پاره کې وشتمنه شروع کی کله وشتمنه شروع کی درشتمنه شروع کی و یادې او کله صرف وشتمه بې کله به صرف وشتمه ټول به راځي نو وجه دا معلومی کې دا چې خاص پېنه دا وړي مزدای مزیدار تطبیق دی مولا علی قری رحم الله فرمایي کا ګور احادیثو کې مختلف شپو بیان راغله نو معلومیږي متعین شپنه ده اوړي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان ليله القدر ګوريکا اخري لا شپوږي كم في تاسعات تبقى نهم چې باقي وي څه معنا چې یوشتم شپې في سابعات تبقى وما چې باقي وي څه معنا درشتم شپه في خامسه تبقى پنځم چې باقي وي څه معنا پنځشتم شپه کړي یو کم دیر شپه یو کده دیر شوي او میش یو کده دیر شوي
ونبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف وکړلو د رمضان د اولنۍ لسو ورځو او لیلۃ القدر پکې تلاش کړله وینه موندله بیا ورپسې بل کال باندې د ورپسې میاشتو وکړلو بیا ونه موندله او بیا یې فرمایله خیر لسو کې ده ثم اعتکف العشر الاوسط بیا اعتکاف وکړلو د لسو من زوالاو فی قبة ترکیة په یو خیمه ترکی خیمه کې معلومیږي اعتکاف د بارا دا خاص کوټه ونته کې خلک جوړي کنه جمعات کې کپڑا لتاو کې جایز ده سنت هم ده ثم اطلع رأسه بين السلام سر بار کو د خیمینا فقال فرمایل ان اعتكف العشر الاول ما اعتکاف د عشر اول کو التمس هذه الليله د شپه می تلاش کوله ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اوتیتو بما تا راوستلیشو یعنی ملائک پرشتہ ولا رالا فقیل لی ما تویلیشو انها فی العشر الاواخر خیرو کده فمن کان اعتکف معی سوک چه ما سر اعتکاف کی نبی علیہ السلام فرمائی فلیعتکف فی العشر الاواخر اذا وجنا اعتکاف مسنون دی خیرو لسکی فقد اریتو هذه الليلة ما تدشپا خود لیشا بیوا ثم انسیتوها ممانا ویر اکڑا لیشا امانگا وجه بیان کرا جو ویر کی فیدت سوا مانا هیر اکڑا شوا وقد رأیتنی اسجدو علامات بیان کری نبی علیہ السلام ما لیدل اوزان چی ما سجده کولا فی ماین و توینین پوبو پخٹا کی من سبیحتی هاد دغشپی بسبا فالتمسوها فی العشر الاواخری مسلم تردغ دے پوری دے مسلم الفاظ دیکھا والتمسوها في كل وتر وزاد بخاری الفاظ دی قال راوی فرمائی فما دلت السماء تلك الليله ودغ شپمانی نبی له سم چې دا قصه وکړه بیان یو کو صحابه وتا نو بدغ شپمانی باران وشو وکان المسجد على عريش جمعه چې دغه وخت کې سورو د قجرو دغه څنګه مانګو نه سورو چتی هغه ووقف المسجد جمعه راوڅېدو فبصرت عینای ماستر ګولی د رسول الله وعلى جبهته اثر الماء د حال کې چې نبی له صلوات و سلام په تندی باندې نوبو او توین یو د خټي اثراتو من صبيحه 21 دا سبا د چاو یو شته شپه وګوره دلته معلومه شول شي په کوم شپه یو شته معنی متفقون علیه فی المعنى معنی کې بخاری و مسلم دواړو تر دې اتفاق کړي په دې حدیث کې خدا کوم الفاظ می ذکر کړه وی واللفظ لمسلم الفاظ د امام مسلم دی الى قوله فقيل لي انها في العشر الاواخر او باقي الفاظ د بخاری دی نو متفقون علیه صرف په معنی کې شوخه دواړو وفي روايه عبد الله ابن انيس کې دی قال ليله 23 څو شپه درشتمه خو درشتمه شپه کې درشتم کول بدعت دی کا چې به رسول الف لام میم سجده ویو مې بغونځه کې پخیو تنور شي نه به شي نه براوړي مټیان براوړي دا بدعت خلکو جوړ کړو وانذر ابن حبيش قال سالت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه تبوسك فقلت ان اخاك ابن مسعود استورود چې کنه دای نسبی ورور نو اسلامي ورور عبد الله بن مسعود دی ورور څه دی یقول غوي من يقم الحول څوک شټول کال قیام وکړي رشبي يصيب ليلة القدر يصيب ليلة القدر رسب ليلة القدر يعني هغه سره به فضیلت مندي شټول کال عبادت وکي هغه ته جواب کی وای حضرت ابي بن كعب وای الله دې باغ رحم وکي هغه ته خپته ده چې خاص شپه د ليلة القدر خو مقصد دا غدا دی چې خلک صرف د غيو شپه عبادت خاص نه کی ټول کال عبادت کی دي د وجنه دا خبره کړي رحمه الله اراده اراده غلري الله يتکل الناس چې خلق اعتماد هونه کی توکل هونه کی څه مطلب توکل چې بس دغه شپه عبادت کوو اما هر چې حقیقت دی نو اورا انه قد علم هغه ته پته ده چې انها فی رمضان د شپه په رمضان کې رايو وانها فی العشر الاواخر کې د دوا وانها ليله 27 ويشتم شپه ثم حلف بهغه قسم وکړو لا يستثنى
قسم یې وکړلو استثناء یې پکې ونه کړله یعنی کلک قسم یې وکړو انشاءالله یې ونه ویله سی ویل چې انها لیلة 27 ویشتمه فقلت بأي شيء تقول ذلك دا زر ابن حبیش وی ما حضرت ابی ته ویل چې بأي شيء كم دلیل چې تقول ذلك تداوی چې ویشتمه ده یا ابا المنذر قال غرت ویل بالعلامو معنی ویما وبالآیت یا او بالآیت علامی لفظی ویلو روی شکی دیو کو آیاتی ویلو دوڑ یو معنی ده التي اغا علامی اغا نشانات اخبرنا رسول الله چې موږ ته نبی علیہ السلام خبر را کړی هغه دا ده انها نور چې تطلع يوم اذن راخیږي په بدغه ورځ باندې لا شعاع لها شعاع ولنوي فضا به پاکي رحمتونه بغن رانزل شوي وان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا خبره چې ونی په سجدوي او به چې سار شي شپه ختم شي او بس روچتيږي دا اسی بزول خبرې دي قالت فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر مقصود د ليله القدر هم دا دیکھا دې اس کی ذکر دے نبی علیہ السلام با زیات عبادت کوشش به کولو په عبادت کی زیات کوشش في العشر الاواخر اخر ولا سورۃ کی ما داسي کوشش په عبادت کې وو کولو لا يجتهد في غيره نورو کی بینه کولو وان هذا حضرت عائشہ نے روایت دی رضی اللہ تعالی عنها قالت فرمائی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر کله چې اخیری لسره داخل شولې د رمضان نشد میزره خپل لنګ به کلک کړلو دې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی کنایه عن الاجتهاد في العبادت یعنی خلک وای کنه ملای وتوتړه عبادت نو عبادت به زیات کړی او دا او یای مقصد دار یعنی الاعتزال یعنی النساء برتغاخ به کلک کړلو لنګ به کلک کړو معنا د خزونه بجدا شو پدې کې بس صرف عبادت کول دي او صرف حقيقي معنی خستل هیڅ معنی نه لري ښه چې رنگ کلک کول لنګ کلک کول دي شوي څه کار دي دغه مجازي کنایه به اخلیا د زید عبادت نه او یا د خزونه جدای واحيا ليله خپل ورپسې لفظ کې وګورش په به رونا ولخه عبادت کې بالصلاه والذکر ويقضى اهله بل باهل مربات ولو تاسو عبادت کوي قو انفسکم واهلیکم نارا حکم دا دیکھا صرف بزان کار نه کیږي قو انفسکم ځان بمبچ کوي خپل اهل بمبچ کوي ورڅخه دا ورنه صحابه د بوس کې څنګه بچ کو ګنا نه به بچ کې کنه وي الفصل الثاني عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت قلت يا رسول الله ارايت ان علمت حضرت عائشہ ته وی د الله رسول ډېر په زنانه وته سما ویلو ما ویل دا دارالافتا مرکزی دارالافتا و د صحابه نو دا قیمتي ته بوسونه کوي خجی دغه شپه کوم د منو کومه دوا به پکې کوم ور څومره قیمتي دواي امت ته وخدله کومه دوا به کوم جی اني علمت ان ارايت خبر را کد الله رسول ان علمت کچریمات بت ولګي اي ليله القدر چې کوم شپه د ليله القدر شپه ده نو ما اقول فيها سبب کې ویما قال نبی علیہ السلام ورته فرمایي قولي دا دعا وای ډېر مبارک دعا ده اللهم انك عفو تحب العفو یا الله تعفو کون کې ذات دې تعفو کون کې تحب العفو ور سره عفو خوهم فاعف عني ما تعفو ډېر قیمتي دعا ده را روانه د کتاب ذکر کم د ذکر بیان روان دی ورپسې ونبي بکر رضی الله تعالی عنہ قال داوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها تلاشي كي ها دغه چی شه دی یعنی ليله القدر في 9 يبقينا پنهو کی چې باقی وي ويشتمش با او في 7 يبقينا یا چې و باقی وي یعنی درشتمش با او في 5 يبقينا یا چې بنځه باقی وي یعنی بنځشتما او 3 یا يبقينا معنا ويجتمع او اخر ليله يا اخر شبه او څوک دا معنا کوي في 9 يبقينا ويو كم دير شمع او في 7 يبقينا ويجتمع او في 5 يبقينا بينزي يجتمع او 3 ثالثه والعشرين دير يجتمع او اخر ليله دينا معلومیږي یو يجتمعوا اول معنی صحیح وکړه
وعن ابن عمر رضی الله دوړ سیدی دوړ علماء کړي غیر ترجیح ور کړي وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر تپوس شو فقال هي في كل رمضان ورا طول رمضان كده رواه ابو داود وقال رواه سفيان وشعبة عن ابي اسحاق موقوفا على ابن عمر مقصد ذلك چې حدیث موقوف عبد الله ابن عمر باندې دی مرفوع دی نبی له سلام قول نه دی یعنی دا خپل رائے ده چې یعنی صحیح ده چې دا غرای ده چې بټوله مېش کړه تاسو پوهیږئ ما تاسو ته خبره کړې و چې ټول احادیث تطبیق هم دار چې معلوم شپه کې نه ده بس اوړي وروړي خدي وعن عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان لي باديه اكون فيها عبد الله بن انيس چې ده کنه نبی عليه السلام ته وی زب باندې کې اوسېګم اقامت میالته ده او الته منظم کوم د الله په فضل سره ختمه ته یو شپه راوخایا چې هغه شپه باندې عبادت لدل تر اعظم بیت الله مسجد نبوي ته نبی علیہ السلام ورته فرمایي په درشته شپه باندې راځه معلومیږي ليله القدر په کومه کې ده نو دا د احادیث چې صحابه نقل کوي د نبی علیہ السلام نه د بالکال نقل کوي نه رسې یو کال کې یو شپه بل کال کې بلې قال قلت يا رسول الله ان لي باديه لي زمان باريو باندا دا اكون فيها زباغي كيما وانا اصلي فيها بحمد الله اذا الله بحمد سره منسكو مالتا فمرني بليله ما تامر دیو شپې وکا یعنی ال تهجد درس کوم خو ما ته یو شپې حکم وکا پر رمضان کې انزلها الى هذا المسجد شي زقص پکې دی جمعه تکوم دل ترازما مسجد نبوي ته فقال النبي عليه السلام فرمای انزل ليله 23 رازا شپې درشته میتا الګ دې نه معلومه شولا یو مبارک شپه کې یو مبارک زیلت للی شيخه چلته عبادت وکړه داغي دو وجي یو وجدا چې ماحول د عبادت جوړي صحیح ماحول جوړي زیات عبادت وشي نو خلک ځکه او بل فایده پکې دی چې هلته مبارک خلکی داغو معیت اثر کوي هلته نزول رحمتونه ډیری نو خلک خانقاګانو لذي کنه خاص شپول نه دا څمنه نه ده ور هلته نبی له سلام نو صحابي باقاعده د بوس کوي کوم شپه باندې راځم خیالم دې کنم دې کنه عبادت خو به مسجد نبوي او ابل ځکه یو شان عبادت د کولو ورسېدلې اگر چې د مسجد نبوي د عبادت ثواب بهر حال زید دي خاص کر منځ فاذا صلى الصبح وجه کله چې د منځ کو وجد دابته کوم ته ورسېدلو قيل لابنه د زوی ته چاویل كيف كان ابوك يصنع بلار بری څنګه کول قال زوی ورته وی کان يدخل المسجد جمعه ته بداخل شو اذا صلى العصر مازیګر مون به چې وکړو فلا يخرج منه نبتي وتلو لحاجه هیڅ حاجت د پاره دې د اعتکاف به کړو حتى يصلي الصبح ترې چې سار مون به وکړو فاذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد بخبل سواري ومندلا فجلس عليها ولحق بباديه التبلاله الفصل الثالث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر اذا دخل دې حدیث کې پوره بیان دی نبی له سم یو ورځ وروته چې موږ ته خبر راکې د ليلة القدر دا کوم شپه کې ده فتلاح رجلان دو کسان خپل منځ کې جګړه شو باس مباحثه شوله د باس مباحثه د اختلاف د جګړې دومره بد اثر وی وره فتلاح رجلان بالمسلمين چې هغه د شپې تعین چې هغه امت نه سلب شو فقال خرجت ليخبركم زخروتهم دي لپاره چې تاسو ته خبر درکم بلایت القدر مانی خفتلاح فلان وفلان فرفعت نو دا کومه مناظری چې کیږي کنه نو کدا په احترام په محبت باندې کېدل یو مسله مين ستروتله دا که خبره و او مناظری شرط هم دا دی یو مرکزی شرط چې مناظره به دې لپاره کیږي چې حق واضح شي مرکزی شرط امداري چې ضد عناد بغض رد بد کنزلی به بکینی کین دا تش فتنه ده کبدی کې څوک خبرکیږي بده ټکو دا اوس شمه ویل غیر کروڑ به خبرکی دا غیر شری خبره ده کنه
نو مقصود د مناظرې دا دی چې دو مولان کینی کوم حق خبرې را واضح کی یو بل مطمئن کی عوام په تردد کی عوام مطمئن شي او کنه حق مق سنکار نشته دی زه به کم یم چق مضبوط شي یو بل درد بد کنځلې ویل دا نه مناظره دا نه د مسلمانانو کار دی د علماو خبرې د مسلمانانو هم نه دی تاسو په خبره پوهېږئ امام شافعي رحمه الله شاګرد په مسله کې اختلاف راغلی مجلس ته پاڅېدلو یونس نوم یې و لاړې ویل زه نه ویم ورسره اغوستن شپې نیمه شپه ور وټکېدلو راووتلو چې ګوري امام شافعي رحمه الله ولاړ دی حضرت څه کې دی نیمه شپه باندې وره داسې کار دی ورته وایي ښه داسې کار دی چې یو مسله کې اختلاف زما ورسته راغلی نو ما ورسته خو په اصل مذهب کې اتفاق دی مسلمانان دي نو هغه اتفاق ولې په دې پرېږدو دلایلو اختلاف دی کوو به که دا نه چې اوس یو بل سره نفرت جوړ ګوره شاګرد پسې کور ته لاړی او ما ورته په یو مسله کې یو بل بیخي بیل فریق ګڼو لرې که خوا نظر مې در باندې ونه لګي تاسو ما خبرو پوهېږئ انتهي زیات نحوست دی په دې کې ښه کوم ځای ته ورسېدلو فتلاحوا نبی علیہ السلام وی خرجت لیخبرکم زه خو راوتی وم چې خبر تاسو ته مې درکړی وی بلیلة القدر فتلاحا فلان وفلان فرفعت تعین اوچت شو د فلانکی بلانکی د لانجې په وجه وعسى ان يكون خيرا لكم به وی بس کېدای شي په دې کې خیري حقیقت دا دی چې خیر وبکې فالتمسوها في التاسعه یو طرف ته په اخفاء کې خیر دی بل طرف ته د مسلمانانو د اختلاف هغه بدیم مخدل شو التماس یې وکړي په نهمه کې بومه کې په پنځمه کې معنا نهمه ومه پنځمه څه یعنی یو کم دیرشمه پنځشتمه او ویشتمه او پنځشتمه وعن انس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله القدر كل ليله القدر شبي كان نزل جبريل عليه السلام في كبكبه من الملائكه كبكبه من الملائكه دوله سيده د په وړو کې جماعت د ملائکو کې راګوزيږي او څه کوي یصلون علی کل عبد د رحمت دعاګانې کوي هغه بنده ته چې قایم وي عبادت کوي او که قاعد وي عبادت کوي په ولاړه یو که بناسته یذکر الله عز وجل فاذا كان يوم عيدهم کله چې د اختر روز شي کنه اوس خو ليله القدر قصه ختمه شوله خلک وي خبرو بس خبره راځي اوس پسې د اختر خبره کوي دا کله چې د اختر روز شي یعنی یوم فطرهم شي باها بهم الله پاک فخر کوي دی عبادت گزارو په وجه ملائکه په ملائکه اعتراض کړو څنګه لري اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء فقال يا ملائكتي افخر الفاظ دادي ازما ملائکو ما جزاء وجير د مزدور په بدله سي وف عمله چې بوره کاری کړي قالو ته جواب کې وي ربنا جزاؤه بدله دا غدا د ايوف اجر وجرت ته پوره ملاوي ثواب قال ملائکه ازما ملائکو عبید ازما بندگان وایمای وینزو قضو فریدتی علیهم عبیدی زما بندگان چی دی سړي وایمای زما بندگانی چی دی یعنی زنانا قضو فریدتی علیهم پرې کړل فریضه زما کوم چې باغو روزي ونی ولا ثم خرجوا بيدي وروتل عیدګاتا یوجون الى الدعاء اوازونه کول په دعاګانی کولې وعزتي زماري بخپل عزت قسم می بخپل جلال می دي قسم می بخپل کرم می دي قسم وی سخا وعلوي بخپل لوی مرتبه می دي قسم وی ارتفاع مکانی د خپل مکان بولیوالي می دي قسم وی لاجيبنهم دعاء قبلهما فيقول ارجعوا الله باقوي وبشر قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم استاسو نیکی ما بدل کړلې په حسنات بدای می بدل کړلې په نیکو باندې قال نبی علیہ السلام فرمای فيرجعون د خلق د عیدګان او فشد حال کې چې مغفور لهم مغفرت شوی مغفرت